زه پښتون یم چې ته یوه ټرک پښتنه کوې چې دا چا لوټ کو یوه ټرک پښتنه کوې چې دینې چوک وختل نو 2007 کې مو خو دې چا لوټ کې هغه خلک آیا لوټمار نه دي هغه ظالمان نه دي هغه کې مو کورونو سامان وسلو کولو هغه ته خو ته چاته ونه ویله چې دا خو دې لوټ شوی هغه ته بله خبره وکړه ګوره حقیقت به منو که حقیقت مو ونه منلو که نه رښتیا مو ونه ویله مغاسې په دې خبرې شو چې دا ګرام دی دا پنځه ورکې دهشتګرد دي نوره ټول ښه خلک دي نوره دا دي نقصان یې ټولو دی تبعي ټولو دی بربدي ټولو دی نو لو کله پورې دا بدګري نه وي شوي زه دا واضح خبره ته وکړم نورو مشرانو واوږه دا واضح اهل تشي ته انجمن ته هغه ځي بچي ته ښځې ته هغوی خو خلکو ته هغوی نوکرۍ والا خلکو ته هر قسم ته یم چې کله پورې دا بدګري تو نه دی کړي کني دې مثال دا دی دا د 2007 نه نن 17 سال شو لیکن دا زخم وچ نه دی شوی دا زیاتېږي دا کمیږي نه دې باندې سوچ وکړه خپلو کې کښېنوئ چې که دا بدکري نه کوي ته مزید سوچ کوي څه راځه به دا دوره پر ما ځان ته خالي کړم ویلکم بالکل راځه ته څومره پورې راتلای شي راځه اوسه پورې چې توی پر چې نور مسله حل نه کړه هغه دوخ ته اوسه پورې ختم نه کړو مو مزید دا دنیا ته ریکویسټ کوو چې بس لکه نور راوویله ولس کوله مو ډېر انتظار وکړو حکومت ته کېنستو ته به حال کېږي نورې مایدې ته کېنستو ته به حال کېږي ګرنډ جرګې ته کېنستو ته به حال کېږي لیکن هېڅ طرف نه د موږ ته صحیح جواب نه راځي یا خو موږ ته دا وښیي چې مشکلات چېرته دی حکومت د موږ ته دا وښیي چې هغه زه تاسو نشم حلوی اهل تشي د موږ ته وښیي چې تاسو موږ نه برداشت کوو نه شوی راتلای دلته موږ تاسو نشو ساتلی یا نور موږ ته وښیي موږ ته خپل اهل سنت وښیي نو هغه نه بعد به بیا موږ په دې شي باندې سوچ وکړو چې وچي موږ څه بله طریقه ولټوو اوسه پورې بیا اهل سنت یوه خبره به زه بله وضاحت وکړم مو ورسته لیکلي وه د ورسته ټایم هم تېر شو ډېر حادثات تېر شو اکثر د خلکو دا وي چې یاره انجمن د امن 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 خبره کوي جبکې موږ ته د امن جواب کې بدامني ملوي انجمن یو داسې پلیټفارم دی چې هغه د امن خبره کوي ویلې هغه کې انساني زندګي دی که هلته څوک مړ کېږي دلته څوک مړ کېږي دا سادې کومې ګولۍ رچي څه په بچیو رچي څه په ښځو رچي څه په وړو رچي په لیاره باندې دی لیاره دا چیغې وایي څه باندې دی لیاره زه به چیغې وایم څه باندې دی په دې ته لیاره په تري باندې دی لیاره په بشارې باندې دی لیاره په مقبلو باندې دی بیا دا وټ جیل دی دا سوچ وساتي پر ټینور اپر کړو خو بشاره ورکې یوه چاکی دی آیا هغوی ته څه خوراک رسېږي دا غاښ صرف دا یو قسم دی دا کوم تقسیم والا غاښ دی دا ختمېدل غواړو بله څنګه یې موږ حکومت ته فوراً درخواست کوو تري ته مقبلو ته بشارې ته لکه څنګه نوره کو باریک ورمې ته ټول باډي روان دي ټول سیسټم روان دی هغوی ته فوراً میډیکل والا واستوي هلته تکلیف دی هغوی ته خوراکي مواد واستوي یا هغوی لیاره خلاصه کړي دا خو هم لیاره شته تقریبا 40 50 60 سکویر میټر یې لګا دی څوک بله ښخوی شي څوک بل ښخوی شي مخکې ورځو خبر شو چې یاره مو کنویه وه چې نه جنازې باندې ما 1300 کالو نه جنازې پېښور کې ښخېږي هغه جنازې نه دي هغه خپلې خاورې ته زه نشم وړی چې ته یوه جنازه لاړه دی مو شور کړی دی موږ بالکل د امن خبره کړې دی خو په عزت باندې څه بیا دوی خلکو څه وخت تېروو که بیا دوی موږ ته دا خبره کوي چې یاره نه داسې چال دی نو دا نه دی پکار بوله ګوره پښتانه شوئ پښتو ته راشئ مذهب یې تو خپل دی ما خپل دی مذهب مسله نه حل کېږي دا بالکل نه کېدای شي واحد لیاره در سره دی د پښتو که پښتونیا ته خېږي لکه څنګه یې وخت 12 اکتوبر باندې اول حق خو د دا نه و چې پر چینور کې ته به یې مو په خونې ختلی وي ته د حسین قدر کوې مو نما د منیر حسین تو نه هلته حسین ته ولیدل تو څه ته تو صرف سني نامې ته ولیدل کار ته که نه بیا 12 اکتوبر باندې که پښتانه یو جګړیا کوو مړي با کوو ولو با ته به ما ولې زه به تا ولم لیکن بچیو ښځو صرف مو مزاحمت وکړو دغه ځینې خو به څه بل ډېره واقعه وشي موږ به دلته ټول کېنو چې موږ مزاحمت کوو هغه